Assalamualaikum. Palem silindreta. Ninchi sumungkam topic te nakade munga sa kamyaw palem silindreta nan mamunga palem silindreta manazan boyaw. Tida munga de animal sanga yaw god group te munga do sanga yaw palem de saida. او څنګه چې تاسو په لټه تاسو ما ویل چې موږ رقم دا پالم دي دا موږ سره انورټیبریټس انیمل یعنی په دې کې دا څه انورټیبریټس انیمل راځي یعنی مطلب باقي ورټیبرل کالم یعنی بیک بون باقي چې کوم نه موجود ښه نو پالم سلندریټا بارا کې څنګه چې تاسو په درجه برون تاسو ما دې په بارا کې لکه ډېر خبره کړې وي تاسو ما دې ډیفینیشن کړو چې دا موږ چې کوم نه کم قسم د انیمل دی په کم ځای کې چې کوم نه پاتې کیږي ځای دا او بیا مې ته د جیلی فش مثال چې کوم نه هم درکړو اوس موږ ګورو چې په پالم سلندریټا کې چې موږ څه کوم انیمل لازم نه بای کې موږ کم سیستم چې کوم نه ملاوي کې هغه سیستم طرف ته چې کوم نه راځي ګوخه نو کومه خبرو کو په پالم سلندریټا کې چې موږ څه کوم انیمل لازم نو هغه کې موږ وګورو چې ډایجسټیو سیستم موږ ته ملاوي کې او کنه نو نه ملاويږي ابسنټ بکې ډایجسټیو سیستم بکې نشته نو لکه چې ډایجسټیو سیستم بکې نشته نه دا کې بیا خوراک ډایجسټ کیږي څنګه هر کیږي څنګه نو دا بکې چې کوم نه جسټرو انټسټاینل کیویټي په ذریعہ سره چې کوم نه کیږي څه په ذریعہ سره د ګیسټرو انټسټاینل کیویټي دا چې کوم نه انټیران ورته هم ویل شي دا د معدې په شان چې کوم نه بس ویل شي دا د معدې په شان स्ट्रक्चर दे नो मेदा से कारके स्टमक से कारके खुद डाइजेशन चे कम देनो कई कना नो दा चांदा इंटीरानम चे कम देनो मेदे पशान यो शे दे चे दाम चे कम दे से चल कई दा दे पाइलम सिलेंड्रेटा के चे कम एनिमल लाजी दा कई दा पार चे कम देनो डाइजेशन होला कई हो प्रॉपर डाइजेस्टिव सिस्टम बकी चे कम दे निस्ते और पदाई के चे कम डाइजेशन कीगी लगा मुंगा से एक्स्ट्रा सेलुलर चे कम देनो हम दे और इंट्रा सेलुलर चे कम देनो हम दे एक्स्ट्रा सेलुलर मतलब दारे चे सेल ना बाहर हम चे कम देनो डाइजेशन कीगी पदाई के और इंट्रा सेलुलर हम दे यानी बस सेल के दना हम दे की चे कम डाइजेशन कीगी सही दा खाना दा को डाइजेशन सिस्टम बारा के चे कम खबर शवा डाइजेस्टिव सिस्टम खा उस एक्सक्रीटरी सिस्टम दाई के एक्सक्रीटरी सिस्टम चे कम स्टाव कना एक्सक्रीटरी सिस्टम इज एब्सेंट हम बके एब्सेंट गैर हाजिर दे निश्ता बके नो अनडाइजेस्टेड फूड एग्जिट थ्रू माउथ द अनडाइजेस्टेड फूड चे कम सब जरिए से चे कम बाहर तौजी दा चे कम द माउथ द खुले पे जरिए से चे कम बाहर तौजी मतलब दारे जब पालम सिलेंड्रेटा की तास तक हम एनिमल मिलावेगी अंदा आगे चे कम खलदा नो पखला माने बागा खुराका हम कहियो और जे कम फुजलरा कम गंदा सीजन दी बजे सम के आगा हम पखला माने उबासी खुराका हम बखला माने कई और गंदा सीजन चे कंदा हम बखला माने उबासी लेकिन दा माता से सिलेंड्रेट एनिमल लागस रे मुंगा सा हाइड्रा दा हाइड्रा मुंगा सा कम यो पान मुंगा सा पोलिप जॉइंट जेदा उस पदे माने मख के बोयन लेकिन दा सुदे तर तो नो दा मुंगा ता दे चे कम नो खुला नो खुलेन दा एनस हम दे एनस ओली दे जिका जे दा मुंगा दा अनडाइजेस्टेड फूड हम पदे माने उबासी और खुराका हम बखला माने कई और गंदा सीजन हम बखला माने उबासी नो पदी वजह मानदा मुंगा सा माउथ खुला हम दा او ان سے چراغه سے کم نه هم دی ښا دا خو د ایکسکریټری سیستم باره کې خبر شو اوس ګورو چې بدای کې مونږ د سرکولیټری سیستم ملاویږي او کنه د وینې نظام به مونږ د ملاویږي او کنه نو نه افسن هغه به کې غیر حاضر ده نو چې هغه به کې غیر حاضر ده نه کې بیا د سرکولیشن څنګه کیږي نو سرکولیشن از پرفارم بای انټیران د انټیران په ذریعہ سره چې کوم نه بدای کې د سرکولیشن کیږي نو انټیران چې کوم نه دا د ماو به ګوره وخت ته د ماوي چې د انټیران په ذریعہ سره دای کې ډایجیشن هم کیږي او د انټیران په ذریعہ سره چې کوم نه بدای کې سرکولیشن هم کیږي انټیران چې کوم نه د میاس کې چې کوم باډي کیویټي دا خالي ذات ته د کاری دا چې کوم نه مونږه سره انټیران دي نو ګور انټیران ډایجیشن چې کوم نه هم کوي او سرکولیشن چې کوم نه هم کوي دا دواړه سيزونه چې کوم نه دي پرفارم کوي ها उसको मुंगा रेस्पिरेटरी सिस्टम तरफ दाता हो چې دا پایلم سلندریټا کې چې کوم انیمل لازم چې دای د سا سیستم څنګه لري د سا والا سیستم به برابر دی او کنه نو هغه هم به اپسنټ دی هغه هم به نشته نو دای کې دا ریسپایریشن څنګه کیږي دا د جنرال ډیفیوژن په ذریعہ سره کیږي ډیفیوژن تاسو ته ما ویلو چې هایر کنسنټریشن ټو لوور کنسنټریشن یعنی مطلب دا دی چې یو سیز د غټ کنسنټریشن یعنی دغه مقدار چې کوم نه زیاتی نه هغه چې کوم نه لوور کنسنټریشن ته راځي چې کوم دا کې مقدار کمی لکه ته پوکانه کې چې کوم نه हवा वाचो چې په پوکانه کې هوا زیاته شي ته پوکانه پرې هغه نه هوا بار توزی ولي چې په پوکانه کې د هوا کنسنټریشن چې کم نه زیات دی نو دا شان په دای کې چې هم ریسپایریشن کیږي دا د ډیفیوژن جنرال ډیفیوژن عام ډیفیوژن په ذریعہ سره چې کم نه کیږي د کاربن ډای اکساید چې کم نه سکیږي هغه بار توزی او اکسیجن سکیږي چې کم ده دن راځي خو جنرال ډیفیوژن په ذریعہ سره او پراپر ریسپایریټری سیستم په دای کې چې کم نه نشته
کومه سکیلیټل سیستم خبرو کو چې بدای کې دا سکیلیټل سیستم دای کې دا د اډوکو نظام ملاویږي او کنه نو هغه پکې ابسنت دی خو بدای کې دا د مسل ملاویږي او هغه مسل سری هغه چې کوم نو سرکولر دی او بل چې کوم نه لانګیټیونل دی سرکولر مطلب دا چې دا سو ګول ګول دی دا کې مسل لکه پرس دا چې کوم نه مونږه سو سلندرډ انیمل له هایر ما راغست دا نو بدای کې دا مسل څنګه دی دا مسل پکې چې کوم نه داسې دي سرکولر دی پکې او بل پکې چې کوم نه لانګیټیونل دی داسې وګدوګ دی پکې داسې بدای کې دا مسل چې کوم نه موجود دي ځای داسې ځای دا ها دا خدای د مسل چې کوم نو سیستم شو خو سکیلیټل سیستم پکې نشته کومه د ریپروډکټیو سیستم په اړه کې خبرو کو چې بدای کې ریپروډکټیو سیستم چې کوم نو څنګه ملاويږي نو بدای کې چې کوم ریپروډکټیو سیستم نو موستلی سیکسز ار سپریټ بدای کې چې کوم دا سیکسز دي هغه سری هغه سپریټ هغه جدا دي سیکس نه مراد میل او فیمیل دي یعنی دا ته په پالم سلندرټ کې چې کوم انیمل دي نو بدای کې میل او فیمیل چې کوم نه هغه جدا دي نو که تاسو خیال کړو د دې نه مخکې چې موږ کوم پالم وي نو هغه موږ کوم یو پالم او موږ پالم پورې براو او په پالم پورې برا کې چې موږ کوم سپنجز انیمل نو تاسو ته ما ویلی وو چې هغه موږ سپم سل ایکسل دا په یو باډه کې چې کوم نه ته ملاويږي یو باډه کې بچ کوم نه میل او فیمیل به موجود یو باډه کې به میل او فیمیل سپم سل ایکسل بچ کوم نه موجود هو په پالم سلندرټا کې بتاته چې کوم نه دا سکسز باندې جدا جدا ملاويږي میل باندې چې کوم نه یو دغه کې ملاويږي او فیمیل بچ کوم نه جدا دا بچ کوم نه دواړه یو ځای نه یعنی سپم سل بچ کوم نه په یو باډه کې او ایکسل بچ کوم نه په بل باډه کې او په دای کې چې کوم فرټیلایزیشن کې فرټیلایزیشن مطلب دا دی چې کوم سپم سل ایکسل یو ځای کېږي فیوژن کوي او دا د فرټیلایزیشن کېږي بیا دا زایګوټ چې کوم نه جوړيږي نو په دای کې چې کوم فرټیلایزیشن کېږي نه هغه ایکسټرنل فرټیلایزیشن دی ایکسټرنل مطلب بهر نه دای تماته اوس دا وایا دای چې بهر فرټیلایزیشن کوي نو بار به کم ځای کې کوي تاسو ما پرون ویلی وو چې پالم سلندرټ کې چې کوم انیمل لازم دی دای هابیټیټ کم دغه موږ سه اکویټیک ته په وبو کې اوسېږي نو یعنی دای چې کوم ریپروډکشن کوي هغه بدای کم ځای کې کوي هغه په وبو کې کوي یعنی دا فرټیلایزیشن به کم ځای کې کوي دا چې کوم نه په وبو کې کېږي په وبو کې د دای سپم سل ایکسل یو ځای کېږي فیوژن کېږي او یو نوې ارګانیزم چې کوم نه دا څه پیدا کېږي خو بل کریکټر په دې کې دا دی چې بدای کې د لاروا فارمیشن چې کوم نه هم کېږي او هغه لاروا د موږ سنو مالو هغه د موږ پلینیولیا لاروا چې کوم نه وایو سیدا څور دا وایو پلینیولیا لاروا ورته چې کوم نه وایو چې بیا دا څه نوې ارګانیزم چې کوم نه پیدا کېږي نو فرټیلایزیشن به ایکسټرنل دی او په دې کې لاروا فارمیشن هم کېږي چې هغه لاروا د موږ سنو مالو هغه د موږ پلینیولیا لاروا چې کوم نه وایو بل پدې کې تاسو یو فینامنا چې کوم نه ملاوي چې دا اکثر په پیپر کې چې کوم نه هم راځي سیدا او اکثر په شارټ کوېسچن کې چې کوم نه راغستي هغه د موږ پولیمورفیزم دا موږ یو فینامنا دا پر پولیم سلندرټا کې چې کوم نه تاسو ملاوي اوس ته دې چې کوم نه څه مطلب دا ګوره پولی مطلب چې کوم نه ډېر ګوره existence of a single species چې کله دا غږ existence مطلب سره چې موجود یعنی په حقیقت کې دا غږ یو species چې کوم نه موجود دي and to two or more form چې یو species دا غږ ته دو یا دونه سیوا فارم کې دو یا دونه سیوا شکلونو کې چې کوم نه موجود دي نو هغه فینامنا ته موږ سوال هغه ته موږ پولیمورفیزم لکه تاسو مثال درکوم انسانان یو species دا کنه نو انسانان کو تو ګرن تقریبا د ټولو شکلونو چې کوم نه یو شان دي بدل شان شکلونه نه دي دا یو قسم د species دا بل قسم د موږ غواګانو ته وګورو نو غواګانې بل قسم د سپیشیز دي ټول غواګانې تقریبا یو شان دي کنه غواګانې خو د یو بل نه جدا نه دي دا خو نه چې یو غوا چې کم نه د غوا په شان ده او بل چې کم نه د خرې په شان ده نه جدا چې کم نه دي خو کومه چې کم نه د پالم سلندرټا کې چې کم انیمل لازم دي ته وګورو نو په دې کې چې موږ د پولیمورفیزم ملاويږي یعنی په دې کې تاسو یو سپیشیز ملاويږي خو هغه سپیشیز فارم او دغه شکلونه هغه سړي هغه چې کم نه مختلف دي یعنی هغه چې کم نه بدل دي یعنی انسان نه کنه انسانان ټول یو شان دي یعنی په دې کې چې کوم انیمل دي دغه شکلونه سړي هغه چې کوم نه مختلف دي هغه چې کوم نه بدل دي نو په دې وجه باندې د موږ پولیمورفیزم چې کوم نه داسې سیستم وایو سایدا دا هغه چې کله یو سپیشیز او دغه فارم بدلی هي شکلونه بدلی دوی یا دونه سیوای نو هغه ته بیا موږ سوایو هغه فینامنا ده هغه ته بیا موږ پولیمورفیزم چې کوم نه وایو سایدا او دا په دې کې چې کوم فارمز دي دا کوم شکلونه لري دا هغه څنګه نو دې شکلونه چې کوم نه زوایډز چې کوم نه ویل شي یعنی مطلب دا ریته ته ما وی چې په دې کې یو سپیشیز ته ملاويږي او دا یو سپیشیز چې کوم نه دوه یا دونه سیوا چې کوم نه سی شکلونه فارم دي په دې کې چې کوم ته فارم شکلونه ملاويږي هغه موږ زوایډز دي او دا زوایډ چې کوم نه مین په دوه ټایپس کې په دوه قسمونو کې دي یو زوایډ موږ پولیپ زوایډز وایو او بل چې کوم نه موږ میسوډا زوایډ چې کوم نه وایو دا میډوزا زوایډ ورته چې کوم نه وایو ها
پولیفزاید اوس مونږ ته کم قسم د فارم دی ته د پایلن سلنډریټا کې چې کوم انیمل راځي او دا میډوسا زاید چې کوم دی دا مونږ څنګه یو فارم دی یا ته ویل شي دا څنګه دغسې یو جنریشن دی. اوس مونږ وایو دا پوینټس مونږ کلیر کړو نه بیا به خپله چې کوم دی دماغ کې کښېني. ښه مونږ چې کوم پولیفزاید چې کوم جنریشن دی مونږ سره د انیملز دا مونږ سره نان موټایل دی یعنې په دې کې چې کوم جنریشن دی هغه څه دي هغه نان موټایل دي یعنې هغه حرکت نشي کولی فیډینګ زایډز او دا چې کوم زایډز دي دا چې کوم فارمز دي دا چې کوم دغه دا انیمل دي په دې فارم کې نو دا فیډینګ والا دي. فیډینګ مطلب دا دی چې دوی خوراکه حاصلوي نو چونکې دوی په کالونیز کې چې کوم دی نو اوسېږي نو دا چې کوم دا پولیفزایډز دي نو دوی خوراکه چې کوم دی راجمع کوي او کالوني دی چې کوم دی فراهم کوي او په دې کې چې کوم ریپروډکشن کېږي هغه اسیکشوال ریپروډکشن دی چې هغه اسیکشوال ریپروډکشن د بډینګ په ذریعه سره یا د فرګمنټیشن په ذریعه سره کېږي. بډینګ مطلب چې د بډ فارمیشن پکې کېږي یعنې آوټ ګروث پکې راخېږي چې هغې په وجه باندې نوی انیمل پیدا کېږي او د فرګمنټیشن په ذریعه سره مطلب دا دی چې هغې انیمل نه څه حصه کټ شي څه حصه دې کټ شي هغه ښکته وغورځي او د هغې حصې نه یو نوی ارګانیزم داخله پیدا شي نو دې ته مونږ فرګمنټیشن چې کوم دی نو وایو نو دا والا مونږ ته پولیفزاید. بل چې مونږ څه کوم دویم نمبر فارم دی هغه مونږ میډوسا زاید. میډوسا زاید چې کوم دی دا موټایل دی یعنې دا چې کوم دی نو حرکت کولی شي او بل دا دغه ریپروډکټیو زایډز دي یعنې مطلب دا دی چې دی په پیدا کولو کې مدد ورکوي. پیدا کولو والا کوم زایډز دي دا ریپروډکټیو زایډز او بلني چې کوم هغه فیډینګ زایډز او بل دی ریپروډکشن کوم یو کوي سیکسوالي ریپروډکشن کوي. چې سیکسوالي ریپروډکشن کوي نو په دې کې به تا ته بیا دوه قسمه څیزونه برته ملاویږي چې میل میډوسا برته هم ملاویږي او فیمیل میډوسا برته چې کوم دی هم ملاویږي. چې کوم میل میډوسا ده پای کې به سپرم سیل موجود دي او چې کوم فیمیل میډوسا ده پای کې به ایګ سیل موجود دي. ښه او چې سپرم سیل او ایګ سیل یو ځای کېږي نو خو څه چل به کوي فرټیلایزیشن به کوي طرف یو نوی انډیویجوال یو نوی انیمل به درکوي که نه. نو دې طرف ته وګوره اوس د دې مونږ مخکې چې کوم دی نو لایف سایکل چې کوم دی څه کوو هغه چې کوم دی نو وایو خو هم په دې وجه باندې مونږ چې کوم دا پولیمارفیزم دی نو هم په دې وجه باندې چې کوم دی نو دې ته څه ویل شي د الټرنیشن اف جنریشن ویل شي. په پایلم سلنټریټا کې چې دغه څه کوم انیمل راځي نو دی چې مونږ څه کوم دغه دی کوم د نسلونه دی هغه نسلونه مونږ سره څنګه دي دی ریپروډکشن څنګه کوي هغه مونږ سره الټرنیشن اف جنریشن دی. الټرنیشن اف جنریشن باندې تاسو ما چې کوم دی پوهه کړي وای په پلانټس کې چې کله مونږ کینګډم پلانټ یې شروع کړی وه نو مونږ سره الټرنیشن اف جنریشن او سپوروپایټ او ګیمیټوپایټ چې سپوروپایټ پسې به ګیمیټوپایټ راتله او ګیمیټوپایټ په سپوروپایټ یعنې سپوروپایټ به ګیمیټوپایټ جوړو او ګیمیټوپایټ به سپوروپایټ جوړو یعنې یو بل پسې به چې کوم دی نو راتلل. نو الټرنیشن اف جنریشن مطلب څه دی چې دلته کوم دا دو جنریشن دی او هغه یو بل پسې راځي هغه یو جوړه هغه بل چې کوم دی نو بل جوړه دغه دو جنریشن مونږ سره دي یو چې کوم دی نو مونږ سره پولیفزاید دی او بل مونږ میډوسا زاید دی. نو اصل کې د پولیفزاید نه میډوسا زاید جوړېږي او د میډوسا زاید نه پولیفزاید جوړېږي بیا د پولیفزاید نه میډوسا زاید او بیا د میډوسا زاید نه پولیفزاید چې کوم دی جوړېږي نو دې ته مونږ الټرنیشن اف جنریشن وایو. اوس څنګه جوړېږي نو هغه لایف سایکل تاسو ته ما په یو لاین کې چې کوم دی نو ایکسپلین کړی دی صحیح ده. نو ګوره مونږ پولیفزاید دی پولیفزاید ته چې کوم دی نو هایډرنټ ورته هم وایي هایډرنټ ورته ولې وایي ګوره هایډرنټ چې کوم دی نو دا د پولیفزاید هغه حصه ده چې دا خوراکه چې کوم دی څه کوي هغه چې کوم دی نو ګوره ظاهره خبره ده چې پولیفزاید څه کار کوي خو خوراکه چې کوم دی نو راړي که نه نو په دې وجه باندې د پولیفزاید ته چې کوم دی نو هایډرنټ چې کوم دی نو ویل شي. ښه دا پولیفزاید ډیولپ شي په دې کې نور چینجنګ نور ډیولپمنټ پکې وشي دا بلیسټوسټایل دا چې کوم دی نو واوړي. بلیسټوسټایل څه څیز دی دا ته ویل چې دا دغه د هایډرنټ چې کوم دی نو حصه ده ځکه چې هایډرنټ مونږ کومې حصې ته وایو چې کومه خوراکه چې کوم دی نو پیدا کوي. ښه نو بلیسټوسټایل دا ډیولپ شي او ویچ پروډیوس سسر شیپ بیا دا بلیسټوسټایل دغه څه جوړ کړي د دغه یو سسر شیپ جوړ کړي. سسر شیپ مطلب دا د هغه د کپ په شان یو شکل چې کوم دی جوړ کړي یا خلک ورته هغه وړوکې کانډولې چې کوم دی نو وایي لکه دې طرف ته وګوره دا چې کوم سسر شیپ جوړ کړي هم دا مونږ میډوسا زاید دی. نو د میډوسا زاید مونږ شکل څنګه دی هغه مونږ سسر شیپ ته دې طرف ته وګوره دا ته وګوره کپ غونډې دی که نه هولټر دی دا چې ته داسې سم کړې دا ته به کپ غونډې چې کوم دی نو ښکاري صحیح ده یا خلک ورته کانډولې غونډې چې کوم دی نو وایي صحیح ده. د میډوسا زاید شکل مونږ څنګه دی هغه چې کوم دی مونږ سسر شیپ دی. نو دا څه چلو شو پولیفزایډز کې ډیولپمنټ وشو بلیسټوسټایل جوړ شو او له بلیسټوسټایل نه دغه د سسر شیپ مطلب میډوسا زاید دغه چې کوم دی جوړ شو. ښه نو دې طرف ته وګوره لایف سایکل ته اوس وګوره دغه څه نومری سو پولیفزاید په پولیفزاید کې ډیولپمنټ وشو څه جوړ شو بلیسټوسټایل جوړ شو. بلیسټوسټایل کې چې کوم دی نو بلیسټوسټایل نه بیا څه جوړ شو میډوسا چې کوم دی جوړ شو ګوره سسر شیپ ته چې کوم دی جوړ شو که نه چې میډوسا جوړ شو نو دغه دوه قسمه میډوسا چې کوم دی جوړ شو هغه مونږ پورته ووایو چې مونږ میډوسا چې کوم دی وګوره دا مونږ میډوسا خبره دلته نه شروع کړې وه نو میډوسا مونږ دوه قسمه دی یو میل میډوسا دی بل فیمیل میډوسا. نو ګوره میل اینډ فیمیل میډوسا دغه جوړ شو یعنې سپرم سیل ایګ سیل جوړ شو. اوس سپرم سیل ایګ سیل به یو ځای کېږي دوی به تاله چې کوم دی څه چل کوي فرټیلایزیشن به کوي نو مونږ ته زایګوټ چې کوم دی نو میلاو شو. زایګوټ کې چې کوم
کم نو ډیولپمنټ وشو نو ګوره مونږ ته لاروا ملاو شوه او کومه یوه لاروا پلنیولیا لاروا ده دلته ورته چې کوم نه مالي کړي دي نو ته مطلب دا دی چې دا ښځه په پالم سیلنټریټا کې چې کوم انیمل راځي دا د لاروا فارمیشن هم کوي او هغې لاروې ته چې کوم نه پلنیولیا لاروا چې کوم نه وایو بیا په دې لاروا کې چې نور مخکې ډیولپمنټ وشي نو دې نه دا ښه څه جوړ شي پولیپزاید دغه جوړ شي نو ګوره خبره د کوم ځای نه شروع شوې وه د پولیپزاید نه شروع شوې وه په کوم ځای باندې ختمه شوه په پولیپزاید باندې ختمه شوه نو دا تا ښه لایف سایکل نه شو دا تا ښه د زندګۍ چکر چې کوم دی نه شو چې د پولیپزاید نه میډوسازاید جوړ شو او بیا د میډوسازاید نه پولیپزاید جوړ شو او بیا به دا پولیپزاید نه به څه جوړېږي میډوسازاید او دغه شان دا سایکل داسې چلېږي نو خو دغې ته مونږ الټرنیشن اف جنریشن چې کوم دی نو وایو که نه صحیح ده د لاروې نه د بلسټوسټایله پورې چې کوم دغه څه کوم کارونه وشو کوم ډیولپمنټ وشو دا مونږ څه ایسیکسولي چې کوم دی نو شو دا ګوره دغسې لاروا جوړه شو که نه نو دې نه بعد چې دغه دا پولیپزاید جوړ شو او بیا د پولیپزاید نه بلسټوسټایل چې کوم دی جوړېږي دا مونږ څه ایسیکسل ریپروډکشن دی او هغه مونږ الریډي ووي چې کوم پولیپزاید دي دا مونږ څه ایسیکسل چې کوم دی ریپروډکشن کوي او بیا میډوسا نه اول د لاروا پورې دا مونږ سیکسل ریپروډکشن دی او هغه هم الریډي مونږ ووي چې کوم مونږ میډوسازاید دي ای مونږ سیکسولي ریپروډکشن چې کوم دی نو کوي نو آی هوپ چې په دې باندې چې کوم دی پوه شوي یای چې الټرنیشن اف جنریشن مونږ سره څنګه د پالم سیلنټریټ انیمل دی صحیح ده دا برته چې کوم دی نو کلیري او دا دوه جنریشن به مونږ چې کوم دی نو پېژندلې میډوسازاید او پولیپزاید دا مونږ هغه دوه فارم دي صحیح ده مین دوه ټایپس دوه قسمه فارم مونږ دوه قسمه شکلونه ورته ویلی شي ښه اوس که مونږ پالم سیلنټریټا کې اگزامپل وایو چې په دې کې مونږ نه کم قسم د انیمل چې کوم دی راځي نو مونږ جیلی فش شو چې پرون مې د سټرکچر چې کوم دی جوړ کړو پرون مې پې چې کوم دی پوهه کړې وې جیلی فش دا مونږ راځو سیلنټریټ ته چې مونږ په پالم سیلنټریټا کې راځي دا چې هایډرا شوه نو دا مخامخ وګوره دا چې کوم دی مونږ د هایډرا سټرکچر دی هایډرا دا یو سمپل انیمل دی نو په دې وجه باندې ته به وایې چې دا سیسه جوړه کړې ده د دغه د هایډرا خو نه دا تا هسې چې کوم دی نو هایډرا ده دا تا هسې چې کوم دی پوره هایډرا چې کوم دی نو باډي ده او کم یو فارم دی تا هسې چې کوم دی نو پولیپزاید دی که میسوزازاید دی نو دا ښځه پولیپزاید دی نو وګوره کم یو دی دا ښځه دا مونږه پولیپزاید دی هایډرا چې کوم دی مونږ کم یو فارم دی دا چې کوم دی مونږه پولیپزاید والا فارم دی او هایډرا څه مثال دی دا سیلنټریټ مثال دی نو دې سټرکچر ته چې کوم دی نو وګوره پر سټرکچر کې به چې کوم دی دا بارانۍ لیر به چې کوم دی میلاو شي دا بارانۍ سرمن به ته میلاو شي د مونږ اپیډرمس چې کوم دی نو وایو په دې اپیډرمس کې اپیتیلیل سیل سینسري سیل او دغه شان چې کوم دی نه انټرسټریل سیل دا سیل پکې چې کوم دی پراته د دې سیل نه چې کوم دی مونږ د اپیډرمس چې کوم دی نو جوړي بل چې کوم دی دا دی مونږ د خوله ده خوله هم دا او انس چې کوم دی هم د خوراکه هم په دې باندې کوي او ګنده څیزونه هم په دې خوله باندې خارجوي ښه بل به دې سره بتاته دا فلیجلا لایک سټرکچر بتاته چې کوم دی میلاو شي فایبرس داسې تارونه بتاته چې کوم دی نو ښکاره شي چې دا ریډ کلر والا چې دې تارونه د مونږ څه وایو دي د مونږ ټینټیکلز وایو د ټینټیکل په ذریعې سره چې کوم دی دی څه چل کوي دی چې کوم دی نو خوراکه داسې راکاږي شکار چې کوم دی نو دی کوي او د دې ټینټیکل د پاسه چې کوم دی نو څه ټوپکې تماشې چې کوم دی نو لګېدلي دي چې هغې ته مونږ نیماټوسایډس چې کوم دی نو وایو نیماټوسایډس چې کوم دی څه څیزونه دي ته ویلی شي دا دغه ټوپک دي یا چې کوم دی تماچې دي چې دا د ټینټیکل د پاسه چې کوم دی لګېدلي دي دا په کوم ځای کې تا ته میلاوېږي دا نیماټوسایډس فاوند ان دی سیل دا تا ته د یو سیل له پاسه میلاوېږي نون ایز سنایروسایډ چې هغې سیل ته مونږ څه هغې ته مونږ سنایروسایډس وایو دا خیال چې کوم دی نیماټوسایډس دا په کوم ځای کې میلاوېږي دا د سنایروسایډس د پاسه چې کوم دی نه میلاوېږي سنایروسایډ یو قسم د سیل دی چې دی دا سټینګنګ سیل ورته چې کوم دی هم ویل شي نو ساده مطلب دا دی چې دا سټینګنګ سیل چې کوم دی دی څه چل کړی دی ځان سره دا ټوپکې تماچې چې کوم دی نو ایښي دي ټوپک څه څیز دی هغه چې کوم دی نو مونږ نیماټوسایډس دی لکه دې ته ته سټرکچر ته وګوره لکه فرض کړه دا چې کوم دی دا یو سنایروسایډ دی دا دغسې یو سیل دی نو دې سیل ځان ښه دا تماچه دا نیماټوسیسټ دا چې کوم دی نو ځان ښه ایښی دی صحیح ده او دا چې کوم دی ډېر زیات خطرناک که چېرې دا در باندې د جیلی فش یا چې کوم دغه د هایډرا دی دې در باندې چې کوم دی دا راکاږه دا ډېر زیات ټاکسیک بل پویزنس چې کوم دی هم ته ویلی شي پویزنس هم دغه نه کېدی شي یعنې ډېر زیات چې کوم دی نه زهریله وي او د دې درد چې کوم دی دومره زیات خطرناک وي چې بیا به د خپلې زندګۍ نه چې کوم دی نو تنګ وي بیا به وایي چې مړ شم پوه شوې نو دا تا ته چې کوم دی نو په څه کې میلاوېږي دا چې کوم پالم سیلنټریټ سي نو په دې کې به تا ته ټینټیکل چې کوم دی نو میلاوېږي او د پالم ټینټیکل څه کار دی دې په ذریعې سره دی چې کوم دی شکار کوي او خوراکه چې کوم دی ځان ته راکاږي بل به تا ته چې کوم دی یو لیر دی دلته به میلاو شي چې مونږ میزوګلیا وایو او دا الریډي چې کوم دی مونږ ویل دي چې میزوګلیا چې کوم دی څه دی دا مونږ چې کوم دی د انډوډم او د اکټوډم ترمنځ چې کوم دی یو لیر دی او جل لایک لیر دی او نان سیلولر دی صحیح ده دا چې کوم دی مونږ سره میزوګلیا ده په میاس کې چې کوم دی ته د اکټیویټي میلاوېږي دا خالي ځای دی مونږ انټیران چې کوم دی وایو او دا انټیران د څه کار کوي دا ډایجېشن سرکولیشن کار کوي چې هغه چې کوم دی مونږ په سټارټ کې ووایو نو دا مونږ چې کوم دی نو جسټ یو هایډرا وه صحیح ده هایډرا څه څیز دی یو انیمل دی په کوم ځای کې په کوم دغه کې کوم پایلم کې راځي په پایلم سیلنټریټ کې چې کوم دی نو راځي دا اوبیلیا دا مونږ یو قسم د انیمل دی چې دا په پایلم سیلنټریټ کې راځي
دا جان سی انیمونی دا یو قسم د انیمل دی دا په پالم سلنډریټ کې چې کوم راځي دا سن کورالز دا یو قسم د انیمل دی چې دیم په پالم سلنډریټ کې راځي او دا کورال چې کوم دی سیسایل دی سیسایل مطلب دا چې د په یو ځای باندې د بوټي په شان نخته دی د چې کوم حرکت نشي کولای نن موټایل دی او د ریلیز کوي سوکو دا کورالز دا ټول خبره د کورال چې کوم نه شروع ده کورال چې کوم نه سری ریلیز کوي د کیلشیم کاربونیټ چې کوم نه ریلیز کوي چوڑے کا پتھر تاکہ نہ ویسے چوڑے کیلشیم کاربونیٹ نا فارمیشن اف کورل ریفز هغه نه مرجان چټانه چې کوم نه جوړيږي یو قسم د خوبصورت کہانی بتاتا چې کوم نه ملاوي کی په سمندر کې نو هغه چې کوم نه رسنه جوړيږي هغه ته د انیمل په ذریعہ سره جوړيږي د کوم انیمل په ذریعہ سره د کورل انیمل په ذریعہ سره کورل انیمل په کم دغه کې راځي کم پالم کې راځي په پالم سلنډریټ کې راځي ولې د په ذریعہ سره جوړيږي ځکه چې دا انیمل کیلشیم کاربونیټ خارج ای او دغه په ذریعہ سره چې کوم نه سچل کېږي دا هغه چې کوم نه کورل ریفز هغه چې کوم نه جوړيږي او کورل ریفز چې کوم نه د موږ د انیمل هابیټیټ ته یعنی مطلب دا د ارګانیزم هابیټیټ ته زیاتره ارګانیزم دلته کې پاتې کېږي موږ په ال جی کې چې کوم نه هم ویلو په ال جی کې هم موږ ویلو دا خبره موږ حال تکړه و موږ حال صرف سلنډریټ یاد کړو موږ حال کې کورل چې کوم نه یاد کړو چې کورل خدا په سلنډریټ کې راځي کړه نو موږ حال ته ویلو چې سمندر په ویخ کې موږ سلنډریټ ملاوي کې یو قسم د انیمل دی چې د کیلشیم کاربونیټ خارجي او کورل ریفز چې کوم نه سکه یا هغه چې کوم نه جوړای او دغه په وجه باندې دا مونږه سه هابیټیټ بیا جوړیږي د ال جی په هابیټیټ کې چې کوم مونږ دا خبره کړو او نور دا شان دا کور ریش چې کوم ته ډیر زیات امپورټنت اهمیت دی دا چې کوم نه ډیر زیات اهم دي صحیح ده نو آی هوپ چې پالم سلنډریټا به مو پیژندلې په پالم سلنډریټا باندې به پوهی چې دا مونږ څنګه د انیمل چې کوم نه یو غټ ګروپ کم کې سم د انیمل پکې راځل دا هغه انیمل باډي څنګه کم سیستم پکې ملاويږي هابیټیټ کم ځای دا پوینټس پکې لري اوس را دا وی کو بل پالم طرف ته بل پالم مونږ کم دی هغه مونږ پالم پلیتی هلمنتس پالم پلیتی هلمنتس ښه دا اوس مونږ څنګه پالم دی اول دی نوم باندې ځان پوهه پالم خدا ته پته د انیمل غټ ګروپ ته مونږ ښه د پلیتی مطلب worms are dorso-ventrally flat پلیټ مطلب سره worms پیژنې worm داسې قسم د ارګانیزم دی چې دای باډي نرم یا او په دای سره چې کوم نه خپیم ني او دای باډي چې کوم نه سی هغه چې کوم دی او دای او ورټیبرل کالم هم پکې نه موجود هغه خو الریډي مونږ خبره ټوله چې کوم نه د ان ورټیبرل چې کوم نه شروع کړی دا نو ساده مطلب دا چې په چاکارې تا څه worms دی نو یعنی په پالم پلیتی هلمنتس کې به مونږ سټډي کوو په دې کې به مونږ ټول چنجي منجي په شکالي بچ کوم نه سټډي کوو ته دې بچ کوم نه مطالعه کوو صحیح ده اوس په دې چې ډارسو-وینډلی څه مطلب ډارسو-وینډلی فلیټ څه مطلب نو ګور ډارسو ویل چې شاته او وینډلی مطلب سره مخې ته یعنی ته دای چې کوم دا شاده دا کوم مخه ده کنه دا داسې یو بل ته نږدې ده فلیټ پشان یو بل سره نږدې ده د سکرین باندې مخامخ وګوره سکرین باندې مخامخ وګوره دا مونږ څه انیمل چې دا مونږ په پلیتی هلمنتس کې چې کوم نه راځي نو کته خیالو کې نو ګوره دای ته څنګه داسې نږدې دي ته دای شا او ته دای مخه هغه چې کوم نه داسې یو بل سره نږدې ده وګوره زمونږ خو کافي فاصله ده کنه داسې لیش مونږه فاصله پکې چې کوم نه راځي خو دای دا سره هغه داسې نږدې ده په دې وجه باندې مونږ څنګه worms دا چې کوم نه ډارسو-وینټلی فلیټ والا worms دي صحیح ده دا خو مونږ چې کوم نه د فلیټ ته دې چې کوم نه مونږ سم دغه شو مطلب شو ته دې هلمنتس چې کوم نه مطلب دی هلمنتس مطلب دی worms او worm باندې مې پوهږي چې کوم قسم د ارګانیزم دا ویل شي بس ځان سره په شکالي یا ساده بس بیا پوهږي چې لکه په شکالي سره خپې نشته د په شکالي چې کوم نه جسم سره وګد دی او بل چې کوم نه نرم دی او ان ورټیبریټ بس دا بیا worm چې کوم نه خپل پیژنې صحیح ده نو او په دې وجه باندې د پالم پلیتی هلمنتس د پلیتی هلمنتس ته بل نوم سالي پلیټ worm وته چې کوم نه هم وای یعنی دا چې کوم نه د پلیټ په شان چې کوم نه ته ملاويږي دا ما په سکرین باندې کوم نه او خو درخه اوس د هابیټیټ طرف دا ویګو چې دا پالم پلیتی هلمنتس کې چې کوم انیمل لازم ته د اوسېدو ځای په کم ځای دی په کم ځای کې چې کوم نه اوسېږي نو دای زیاتره په میرین انوایرنمنت کې میرین واټر کې چې کوم نه اوسېږي میرین واټر مطلب دا دی سالټي واټر نو سالټي واټر ته په کم ځای کې ملاويږي خو په سمندرونو کې ته ملاويږي نو مطلب چې په پلیتی هلمنتس کې کوم انیمل لازم دی کم ځای کې پاتې کېږي دای په سمندرونو کې پاتې کېږي دا ځان ورسره په فرش واټر کې چې کوم نه هم پاتې کېږي فرش واټر نه مراد هغه بدی چې پاکي د مالګې مقدار کمی لکه څنګه زموږ لا سیندونه نهرونه وغیرہ نو په دې کې هم تاغه چې کم نه څه پاتې کېږي پلیتی هلمنتس پاتې کېږي کلیر شو به ها دا شان چې مونږه څه کوم دا پلیتی هلمنتس دی دا مونږه څه انډو پیراسایټیک دی اوس پیراسایټیک خو مونږه چې کوم نه شپږ پیری په پنځای او بکټیریا کې ویلی وو چې پیراسایټیک مونږه څه ته وایو پیراسایټیک مونږه هغه ارګانیزم ته وایو چې هغه په لیوینګ باندې حمله کوي د لیوینګ نه خوراک حاصلای نو انډو مطلب دننه او پیراسایټیک مطلب چې لیوینګ نه خوراک حاصلای نو یعنی دا تاسو داسې چنجي دي چې دای د لیوینګ کې دننه اوسېږي دا نه خوراک حاصلای یعنی دای پتا کې دننه چې کوم نه ته هم انیمل نه انیمل کنه دا
دای جاندار کنه نو دایم پتا کې چې کوم نه دننه اوسېږي او خوراک دنه څه کوي هغه دنه حاصلې او په وجه منتا کې بیا بیماریان هم پیدا کېږي دا به بس اوس نیکسټ کوم نه وایو سیدا دا مونږه انډوپیراسایټ تی سیدا بل مونږه چې کوم نه د پلیټیهلمنت دا فری لیوینګ هم دي ټول پیراسایټینګ نه دي ټول انډوپیراسایټینګ نه دي سبا کې مونږه فری لیوینګ دي فری لیوینګ دا مطلب دا چې دای آزاد ګرځي دای کې دا خبره نه چې بس دای با خامخا په لیوینګ باندې کې بوسیږي حال تر خوراکاس نه بس په وبو کې ګرځي چې سم مړی صدقه ورته ملاو شي سم مړ سيزونه ورته ملاو شي بس هغه چې کوم نه خوري سیدا او دا شان سالیټری او د سالیټری مطلب سره پلیټیهلمنتس مونږه سالیټری مطلب دا ناٹ ان کالونیز دای په کالونیز کې نو سیږي دای په ګروپونو کې چې کوم نه نو سیږي او دا بیا چې مونږه کم پالم او یا پالم سلنټریټا نو مونږه دلته خبر اوګه چې دای په کالونیز کې هم سیږي چې کوم دا پولیپزایډز مونږه څه کم یو فارم دی نو دای چې کوم نه څه چل کوي دای فیډینګ زایډز دا مونږه فیډینګ زایډز دي دای چې کوم نه خوراکای کالونیز د بارا چې کوم نه دغه کوي را رسېږي خو هغه وګړه کالونیز کې وو او چې کوم دا پالم پلیټیهلمنت دې د په کالونیز کې ساده د ویل چې د په ګروپس کې چې کوم نه نو سیږي صحیح ده نو د دې مطلب سره سالیټری په دې وجه باندې موږ وایو د پلیټیهلمنتس موږ چې کوم نه سالیټری دي دا کلیئر ښه اوس د باډي طرف ته راځي کو جسم طرف ته چې د جسم چې کوم نه څنګه دی جسم موږ ټریپلوبلاستیک دی ټریپلوبلاستیک باندې موږ بل ډیټیل لیکچر ویل هوا ډیټیل ویډیو مو په چې کوم نه جوړ کړو چې ټریپلوبلاستیک چې کوم نه موږ څه مطلب دی صحیح ده موږ ट्रिप्लो मतलब द्रे और ब्लास्टिक ट्रिप्लो ब्लास्टिक मतलब चिता का द एम्ब्रियो चे कम ने सोलियर द्रे लेयर यानी पता है कि चिता द एम्ब्रियो कम लेयर में लावी कि ना का बस सुमरा लेयर भाई द्रे लेयर भाई ब्याद आगे ससकार दे एंडोडर्म एक्टोडर्म अमीजोडर्म अगर मुंगा आल चे कम ने क्लियर करवा बल त दai चे कम बॉडी दा का बायलेटरी सिमेट्री दा पर सिमेट्री माने में पोइकड़ा विच त यो सिस तकसीमे का दो बराबर हिस्सों के तकसीमे के बाद बायलेटरी सिमेट्री मतलब दारे त यो सिस तकसीमे पर दो बराबर हिस्सों के खुसब यो पेर तकसीमे के लगा त जान वाला ته ځان یو پیر تقسیمول شي یو پیر دا ځان تقسیم کو نیم دماغ یو خوا نیم بل خوا یو سترګ یو خوا یو بل خوا یو سپنګ یو خوا یو بل خوا یو غوږ یو خوا یو بل خوا یو لاس یو خوا یو بل خوا یو خوا بل خوا نو صرف یو پیر په یو پلین باندې ته ځان چې کوم نه تقسیمول شي مونږ په بایلیټرل سیمیټری کې چې کوم نه راځو اوس په داسې باندې خو ته ځان نه چې کټ کوی په داسې باندې ځان کټ کنه بیا به سر پورته راغلی خپې به ښکته راغلی نو بیا خو برابر چې کوم نه تقسیمې کنه او کومه چې کوم نه دغه وارو مونږه ریډیټر سیمیټری کې مونږ چې کوم نه فیشز مونږ والو فیشز کې مونږ جیلی فیش چې کوم نه والو یا سٹار فیش والو هغه کته یو پیرم تقسیم کې نو هم برابر حصو کې تقسیم کې بیا هم تقسیم کې نو بیا هم برابر حصو کې تقسیم کې کله بل ځای تقسیم کې نو بیا په برابر حصو کې تقسیم کې ځکه چې هغه شی مونږه ګول غون کې خیر دا خبر مونږه نور ابل سره کوم نه ډیټیلز چې کوم نه ویلو نو بایلیټرل سیمیټری مطلب دا دی چې پلیټیهلمنتس کې چې کوم انیمل لازم هغه سره په یو پلین باندې کوم نه کې تقسیم کې بل هغه مونږه اسیلومټری یعنی سیلم پکې نشته یعنی باډي کیویټي پکې نشته څه چللې باډي کیویټي پکې نشته دا خبره مونږه په باندې لیکچر کې چې کوم نه ټوله کلیئر کړې وخا بل چې مونږه صدا خو د باډي شو او دا مونږه چې کوم دا پالم پلیټیهلمنتس کې کوم انیمل لازم نو دیس پالم هیو 3 کلاسز دې پالم مونږه 3 کلاسونه دي یعنی 3 ګروپسونه دي کوم دي یو پکې مونږه لري ټربیلریا مونږه کم قسم د کلاس ته پالم هلمنتس نو ټربیلریا مونږه داسې کلاس دی چې په دې کې دا کوم انیمل لازم هغه پری لیوینګ دي یعنی مطلب هغه آزاد ګرځي هغه ته دا ضرورت نه چې د بخامخه په لیوینګ بس زی لیوینګ کې بدن نه اوسېږي هغه نه وځي کوم خوراک حاصلې بل د ورډ ډایجسټیو سیستم په دې کې چې دا ټربیلریا کې چې کوم انیمل لازم نو په دې کې دا چې کوم ډایجسټیو سیستم ملاويږي هغه به تر ډیولپ ملاويږي یعنی دا ته به خبر برابر ډایجسټیو سیستم چې کوم نه ملاويږي د دې مثال موږ وایو نو پلانیریا چې کوم نه دا موږ سو پلیټیهلمنتس ته چې په کوم یو کلاس کې راځي په ټربیلریا کې چې کوم نه راځي او د پلانیریا چې کوم نه موږ زوولوژیکل نوم سره نه هغه چې کوم نه موږ ډیزوجیا چې کوم نه موږ زوولوژیکل نوم نه راځي پلانیریا ها دا خبره پکې چې کوم نه کلیئر شو یو کلاس پکې چې کوم نه دا یو شو بل چې کوم کلاس هغه د موږ ټرمیټوډا موږ دویم نمبر کلاس د پلیټیهلمنتس پته کوي چې کوم قسم د انیمل لازم هغه چې کوم نه څنګه لري هغه موږ چې کوم نه انډوپیراسایټیک دی یعنی هغه د لیوینګ نه خوراک حاصله خو په لیوینګ کې دننه چې کوم نه دا چینجی اوسېږي بل پورلی ډیولپډ ډایجسټیو سیستم پور خاصه غریب ته ویل شي پته کې غریب ډایجسټیو سیستم نه یعنی پته کې ډایجسټیو سیستم کمزور دی یعنی پراپر ډایجسټیو سیستم پکې چې کوم نه نشته کله دې एग्जांपल موږ وایو د ټرمیټوډا एग्जांपल پته کې کوم انیمل لازم نو موږ لیور فلک شو لیور مطلب جگر او فلک مطلب یعنی وام یعنی دا چینجه په کوم ځای کې اوسېږي د په لیور کې چې کوم نه اوسېږي نو په دې وجه باندې دا لیور فلک چې کوم نه ویل شوی دی او زولوجیکل نوم چې کوم نه د سره هغه موږ فیشولیا هیپاټیسا چې کوم نه موږ زولوجیکل نوم نه چار لیور فلک ښه
او دا لیور پلک د په چا کې بیماریانه چې کوم نه پیدا کوي نو په شیپ ګړو کې ګوټ بکریا په بيزو کې او دا شان کاو غواګانو کې او ورسره هیومن انسانانو کې چې کوم نه هم د بیماریانو پیدا کوي او په کوم ځای کې اوسېږي نو لیور جگر کې صحیح ده. دریم نمبر چې موږ څه کم یو کلاس ته د چا د پلیتیهلمنتس هغه موږ سیسټورا کې چې کوم انیمل دی هغه انډوپیراسایټس دی دا مې تکلیف کړه دای کې چې کوم ډایجسټیو سیستم دی هغه مونږ ته نه ملاويږي ابسنټ دی دی مطلب ډایجسټیو مطلب سیستم یعنی ډایجسټیو سیستم پکې نشته کراس په بیره کاغذ دی. دې مثال موږ وایو موږ ټیپ 1 شو ټیپ 1 موږ دا یو قسم د چینجې دی زولوجیکل نوم چې کوم نه ټینیا سولیم د ټینیا سولیم دا د ټیپ 1 چې کوم نه زولوجیکل نوم دی صحیح ده دا موږ یو چینجې دی او دا انډوپیراسایټک دی یعنی د چې کوم نه په لیوینګ کې دا نه چې کوم نه اوسېږي او ته د لین تقریبا درکوي پورې راسي د 500 میټرو پورې چې کوم نه راسي دا چینجې چې درکو شي چې هغه 15 میټره چې کوم نه لین دی خیال دې ورته او دا چې کوم خطرناکي بیماریاں پیدا کوي ظاهر خبره ده بیماریو به چې کوم نه خامخا پیدا کوي. نو می ساتم چې دا درې کلاسونو خو په پلیتیهلمنتس چې کوم نه کلیری ټربلیریا بل چې کوم نه ټرماټوټا او بل چې کوم نه سیسټولا دا به چې کوم نه کلیر ښه بل چې کوم څلورم نمبر 5 ته موږ په پلیتیهلمنتس کې اده موږ سیگمنټیشن مطلب ټوکړه سیگمنټیشن مطلب دا لګنه چې یو ارګانیزم څه چالو کې هاته په ټوکړو کې چې کوم نه تقسیم کړي دا موږ سیگمنټیشن وایو. نو په دې کې دا سیگمنټ په دې کې دا ټوکړي ملاوي کې وګڼه نو سیگمنٹ په دې ارګانیزم کې تعالی چې کوم نه ټوکړي نه ملاويږي خو تا ته پکې چې کوم نه سوپرفیشل سیگمنټیشن دا چې کوم نه ملاويږي سوپرفیشل سیگمنټیشن دا ملاويږي سوپرفیشل سیگمنټیشن مطلب دا دی چې سیگمنٹ دا پکې نه ملاويږي خو هغه نشانونه ونګر ملاويږي دا پلیتیهلمنتس چې کوم نه څنګه دي دا موږ سوپرفیشل سیگمنټیشن دي یعنی صرف د ټوکړو هغه نشانونه په چې کوم نه جوړ دي. او بلکې خبره ده دا غو کو د سیسټولا او د ټرماټوټا چې څنګه چې مونږ هوې دا مونږ انډوپیراسایټک دي د په لیوینګ ارګانیزم کې دنه نزي او اینه خوراکات یې نو بیماریان به پیدا کوي. نو الکه دا چینجې دا ټول چینجې دي ګرام پلیتیهلمنتس دا چینجې پر انسانانو کې دا پیدا کیږي څنګه راستا بخیره کې چې چینجې وشي دا چینجې په کې څنګه پیدا کیږي دا چینجې ته خوري دا تا کې پیدا کیږي او کنه نو نه دا ته چې کوم نه خوري نه بلکې پورا چینجې چې کوم نه خوري دا ته چینجې هغه گئی دی یاد راشي یا لار واده چې کوم نه تیر شي لارونه بعد هغه چینجې چې کوم نه جوړیږي کنه هغه چې کوم نه تیر شي په جمانتا کې چینجې چې کوم نه پیدا شي نو د انډوپیراسایټک ټرانسمیشن څنګه کیږي دا د کنټامینیټډ فود یعنی د ګنده خوراک یا د کنټامینیټډ واټر یا د ګنده اوبو په ذریعہ سره کیږي. تاسو خوراک وکړه یا د اوبوس کې هغه ګنده وي نو کې دې شي چې پای کې دا لاروا موجود و او یا پکې چې کوم نه دا یک پکې چې کوم نه پراتو نو ظاهر خبر ده چې دا پکې پراتو نو بیا به خامخا چې کوم نه چینجې کیږي نو په دې وجه باندې صفاو بس کا ماحول صفا ساته او خوراکه چې کوم نه هم صفا کو چې کینې نو لاس چې کوم نه وینځه صحیح نو می ساتم چې دا پوینټس په کوم نه کلیری بس نن چې کوم نه زمونږه ټاپک تر دې پورې پالم دا پلیتیهلمنتس ان شاء الله نیکسټ په مونږه چې کوم نه پالم پلیتیهلمنتس کې چې کوم دا سیستم دا کوم سیستم چې دا ته ملاويږي دا څنګه چې په پالم سلنډر کې ملاوي نو مونږ سبا کې هر کوی چې په پالم پلیتیهلمنتس کې دا سیستم چې کوم نه ملاويږي او کنه اوس اخره یو کوېشن تاسو نه دا کنه چې تاسو ته خو ما وی چې مونږ څه کوم دا لیور فلک دي دای په دې سيزونو کې بیماریاں پیدا کوي دا چې کوم ټیفون دي دا کوم انډوپیراسایټک دي کنه نو دای په چا کې چې کوم دا بیماریاں پیدا کوي دای صرف په دغه کې مطلب په زناورو کې یعنی په پیشوګانو کې او په دغه کې په غواګانو کې یا چې کوم دا پسپو کې په دې کې بیماریاں پیدا کوي کنه په انسانانو کې هم پیدا کوي دای په څه کې بیماریاں پیدا کوي دا ټیفون دا بل تاسو په کمنټ سیکشن کې وایي بلې ویډیو راځو پر مونږ اجازه راکړئ او ما غلین للبلاغ جزاکم الله خیر الواسن جزاء.